السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو بلال یم ستاسو ورور او ستاسو ورور دې ټیم کې ستاسو نه یو لږ شان تک یو درې څلور منټه ټیم اخلي. قربان ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زه په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې په هر پلیټ فارم باندې صرف او صرف د جمعیت الاسلام د سربلندۍ دپاره چې دې کار کوم، نو زما په دې پیج باندې هغه نور مخالفین چې کوم دي هغې رپورټونه سټارټ کړي او زما پیج یې ډېر زیات ډون کړی دی. نو هغه هر څه خو مې واپس بحال کړل، خو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ، 2 او 3 کمنټ پکې لازمن وکړئ، ځکه چې دی زه خو چې دی نور څه نه کوم، خو پیغام در راوړم د خپلو مشرانو دلته کې در سره شریکوم، او هغه چې دی د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول دی. نو زما او ستاسو یوازې زما کار نه دی، هغه ستاسو هم کار دی. نو هغه مخالفینو زما په پیج رپورټونه والي دي او زما پیج چې دی ډېر زیات ډون کړی دی، کینولی دی. نو اوس چې دی دا کار به تاسو کوئ چې دا به هله ټیک کېږي چې تاسو دا ویډیو هم شیر کړئ او ور ملګری پې د خپله سیډه 2 او 3 کمنټ هم وکړي. بل طرف ته راځو چې کوم بل ورځنۍ یو فیصله شوې ده، قاضي پایزیسا چې کوم د چیف جسټس سپریم کورټ دی د پاکستان، هغه چې کومه فیصله کړې ده، نو مولانا فضل الرحمن صاحب پې سره د عمل راغلی دی. راځئ دا در سره لږ شریکوم، پس د هغې نه پې یو څو خبرې کوو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کے خلاف درج مقدمہ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے. ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس سے متصادم ہے، اور ہم اس فیصلے کو علی الاعلان مسترد کرتے ہیں. یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع صادر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جو حوالے اس میں پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں، بددیانتی پر بھی مبنی ہیں، اور ان حوالوں کے جو معنی اور مفہوم تفاسیر میں متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں. عقلی لحاظ سے بھی دانشور اس کو مسترد کرتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول و عرض میں ائمہ و خطباء سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد بھی کریں، اس کی مذمت بھی کریں. میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے تمام مذہبی جماعتوں، علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کریں، آئینی ماہرین سے رابطہ کریں اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں، عوام کی تائید کے ساتھ، عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ. پبلک کو ہم نے اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے. ہم نے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی. ملګرو تاسو به مولانا فضل الرحمن صاحب اورېدلي وي چې هغه خپل کارکون ته خپل علماء کرامو ته عالمي مجلس تحفظ والا ته یو پیغام ورکړی چې هغه ځان سره قوم متحد کې، ولې چې دې ټیم کې خبره د ختم نبوت ته. نو انشاءالله زمونږ د ټولو عقیده، د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو پاکستانیانو عقیده په ختم نبوت باندې ده، او انشاءالله زمونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب په آواز باندې لبیک دی. قاعده اشاره کوه بیا یې تماشه کوه. انشاءالله دا خو لا چیف جسټس دی چې ته وایې چې په دې په دغه نور مخلوق باندې ورشي، نو کومه انشاءالله چې کله د اعلان وکړه نو زمونږ به په انشاءالله الرحمن چې لبیک وي. نو ملګرو
زمونږ مقصد او مطلب صرف او صرف دغسې د جمعیت الاسلام پیغام مخکې کول دي، د ختم نبوت پیغام مخکې کول دي، د مذهبي طبقې سره په کلکه ودرېدل دي. نو دغې دپاره چې دی موږ د سوشل میډیا استعمال کوو، نو مخالفین باطله خلک نه دا چرته کې برداشت کېږي. نو تاسو ټول چې دی زما د ویډیو کلیپ در سره ډېر شیر کړئ او د خپله سیډه نه پې 2-3 کمنټ خیر دی وکړئ او ستاسو ورور بلال ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.